په کور کې ورک شوی لیسنس خاپیرو څنګه را پیدا کو. ناشنا قصه را تاسو به حیران شئ چې په یو کور کې لیسنس ورک شوی او څه طریقې سره خاپیرو را پیدا کو. یو مولوي صاحب خبره کوله وای زمونږ په کور کې زمونږ نه لیسنس بې درکه شو ورک شو. نو زما والد صاحب غوسناک دی، موږ هم خپه وو، مور مې هم خپه وه چې یاره دا لیسنس بې درکه شو ورک شو، دا خو د کار کاغذ دی هغه به غوسئ بیا. وای مور راته ویل چې ته راځه دې فلاني کلي کې یو زنانه ده او د هغې سره خاپیري دي او هغه د تعویزونه م راوباسي او دا ورک شوي څیزونه چې کوم دي دا هم په خاپیرو باندې را پیدا کوي. وای ما ورته ویل چې مورې زه هغه ټیم کې وړوکې وم خو هوښیار وم. وای ما ورته ویل چې مورې داسې ګپ دی دې خلکو له نه ځو. وای هغې راته ویل چې نه راځه چې ورشو بیا به د پلار قارېږي چې دا سیز پیدا شي. وای چې کله دا ښځې خواته ورغلو قیصه م ورته وکړه چې زموږ نه دغه شان لیسنس ورک شوی دی او ډېره هم کاغذ دی او پلار ته هم پته نشته دی، که خبر شي بیا به راته غوسه کېږي. نو لحاظه ته دا خاپیري ولېږه چې زموږ دا لیسنس را پیدا کړي. وایي هغې ویل چې ټیک ته تاسو کښېنئ زه لږ ساعت کې خاپیري ځي او بس راځي. وایي چې لږ ساعت تېر شوی وایي چې زما خاپیري ختلي او ستاسو کور یې لټ په لټ که هر ګوټ یې وکته هر بکس یې وکته هر ځای وکته خو لیسنس یې پیدا نه کړو. لیسنس ستاسو په کور کې نشته، دا ستاسو د کور نه چا ایستلی دی. ټیک شوله. وایي موږ ورته ویل چې دا خو کار خراب شو. ویل چې بس ما خو خاپیري وګرځول او لیسنس یې پیدا نه کو. او دا خبره خاپیرو وکړله چې یاره لیسنس د کوره چا ایستلی دی، دا چا پټ کړی دی وړی دی. بس بیا مې ورته ویل چې ټیک ته چې پیدا نه شو بس مجبوري ده ځو به. وایي په دې کې مور راته ویل چې پیسې ورله ورکړه دې ښځې له. وایي ما ورته ویل چې بس لیسنس خو پیدا نه شو په پیسو څه کوي. ویل چې نه ما خو خپل خاپیري لیږلي وو، ما خو خپل کار کړی دی چې ستاسو لیسنس پیدا نه شو نو زه خو د هغې ذمهواره نه یم. وایي بیا داسې کار وشو چې پیسې ما جب ته لاس کړو نو ما سره لږې شان پیسې وې بټواره نه کور پاتې شوی وه. نو هغه پیسې مې لږې شان راواخیستې مې له ورکولې وایي ما ته وایي چې نه دا پیسې خو کمې دي، دا خو زه نه هلم، ما له به پوره پیسې راکړې. وایي ما ورته ویل چې پیسې را سره نورې نشته صرف همدا مې راوړي دي بټواره نه کور پاتې شول. چې نه دا زه نه هلم دا لږې دي پوره پیسې به راکوي. بیا مې ورته ویل چې ښځه یو کار وکړه تا خو دا خاپیري لیږلي زموږ دا کور یې وم لیدو او ګوټ په ګوټ یې کتلی هم دی. زه ورته ځای ښیم پلانې کمره کې په پلانې المارۍ کې زما بټوه پرته ده په هغې کې پیسې هم دي، دا خاپیري ولېږه لږ ساعت کې به هغه بټوه راوړي نو زه به تې تا له خپلې پیسې درکړم. ویل چې نه ته موږ پورې خندا کې او موږ پورې دا کې او دا تاسو چې کوم دی دا څیزونه نه منئ او دا به غرق شي خدای به هم تباه کړي او موږ به خیري وکړو، خاپیري به دله نقصان درکوي. ما ته چې خدای ما خو سمه خبره وکړه خو په 15 سکنډه کې ځي او 15 سکنډه کې راځي بس بټوه کور پرته ده راوړه پیسې. بهرحال وایي ښځه ډېره غوسه شو او خفه شو. بس کمې پیسې چې وغیره نه واخیستې وایي کور ته ترې رالو. اوس دا پوینټ وګوره ښه د کمال پوینټ پکې وګوره. وایي چې کور ته کله رالو که نه نو وایي موږ ورځې مخکې د کور صفایي کوله نو وایي دا کاغذونه هم ټول را جمع کړي وو په دې پوړو کې یو ټوکری پرته وه په هغې کې ما کاغذونه ټول ایښي. اوس موږ ته خو پته نشته. وایي په دې کې چې څنګه موږ کور ته رادننه شو دا پوړو نه چرګې راودانګل، چې چرګې راودانګله ټوکری یې راوارتوله، چې راوارتوله هغې نه کاغذونه ټول را پرېوته چې موږ وکته لیسنس په هغې کې راووت. چې لیسنس په هغې کې راووت وایي مور ته مې ویل چې مورې دغه خاپیرو نه خو زموږ دا چرګه ښه وه، دغه ښځې له هم چې کمې پیسې ورکړې چې په دغې هم دې چرګې له دانې راوړی. ګوره څه د کمال کار یې وکړو. هغه ورک شوی لیسنس چې کوم دی هغه خو چرګې را پیدا کړو، خاپیرو خو کور ګوټ په ګوټ کتلی و او لیسنس یې نه و پیدا کړی. نو زما عزتمندو په دې طریقه د دې خلکو دنده ګورئ څه ده هغه روانه ده. په دیوال باندې به وال چاکینګ کړی ماهر عملیات و تعویزات 100% ګارنټي کې سات الکه تعویز بدله کو وظیفه به 100% ګارنټي سره. تاسو دې کلمې ته سوچو کې دا خو د شرک کلمه ده. تعویز خو د سیز دی چې په دې کې اثر الله اچي که الله پکې اثر واچي وبه کي که الله پکې اثر وانه چي وبه نه کي. ټیک شو لکه نه اوس تر لګي او ته چې 100% ګارنټي سره وکي ان شاء الله هم پکې نه وي په دیوالونو لیکلي 100% ګارنټي کې سات ان شاء الله هم پکې نه وي. نو بیا راولګي څه وایي دا به خامخا کار کوي. خو دا مطلب شو نعوذ بالله من ذلک چې که الله پاکې کوي او که نه کوي دا تعویز به کوي نو دا خو د شرک کلمه شوه. نو ګورئ په دې طریقه د خلکو بازارونه ګرم دي. زما عزتمندو د خلک قیسو نه تېر شئ. ګورئ صحیح شو لکه نه موږ دا نه یو چې سحر نشته، سحر شته، جادو شته، منتر شته، غلط تعویز شته او خراب اثر هم شته. خو د هغې علاج به دا نه دی چې خاپیري راوباسي او ښځې د پردو تعویزګرو له ځي او هغوی د پې نه بېدبي د ما پې هغوی د پې لاسونه وخي او هغوی د ورته دا خبرې کوي چې په تا تعویز شوی موږ راوباسو دا کوو هغه کوو. نو دا خبرې ټولې غلطې دي. ما درته ویل چې دا خو ډېره غټه دعوه ده چې د ټولې دنیا خاپیري ستا تابع دي او د هر سړي سره د یو خاپیری ورسره کړی به چې څوک هم تعویز کوي. نو یا دا معنی چې د هر سړي سره نه دي نو ولې خاپیرو سره د غیب و علم دی. نو د غیب و علم خو د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی. ټیک شو لکه نه. نو لحاظه دا دندې ګورې په دې طریقه د خلکو روانې دي. د خپلو زنانو باندې نظر وکړي او ښځې د دې کارونه څه کوي را منې کوي د دې تعویزونو د دې قیسو نه. ښځې ګورې په دې کې ډېرې زیاتې مبتلا دي او په هر زیارت کې یوه خبره یو منجور مشوره کړې ده. دلته زمونږ په چارسده کې په پړانګو کې یو زیارت دی بابا صاحب
زیارت باندې مشهور دی. موږ د بزرګانو تقوا نه انکار نه کوو. دا به بزرګان خلکو، دا به نیکان خلکو دي تقوا او پرهیزګاري کړي دي. تقوا ته زموږ سلام دی. خو ګورئ دا ځان سره یاد ساتئ چې اوس د دې خلکو د دې بزرګانو د زیارتونو د بدعاتو ډیپوان جوړ شوي دي او نعوذ بالله من ذلک بېدبي د ډېره ماپي زنانه جوق در جوق راځي د زنا اډې تېنه جوړې شوي دي او دغه منجورانو یو غټه دنده او کاروبار روان دی. د کاکا صاحب د قبر د پاسه دومره ډېرې د پیسو ودرېږي، دومره دا ښځیزي د قبر نه راتاویږي او پیسې پیچي. دا پیسې ته چاته؟ دا په کلي علاقه کې یو غریب له ولې نه ورکې؟ خاون غریب دی په ټاټکي کې وګټله، په بهر ملک خاورې شګې بادېږي، تباهي د مسافرو شوه. قسم دی موږ سره رابطې کوي او ښځې له رالیږي او ښځه ظالمه ځي زیارت ته ځي او منجورانو لی ورکوي، په قبرونو باندې اچي او تعویزګرو لی ورکوي. الله به دنه تپوس کوي د قیامت په ورځ باندې. د دې ښځو نه به الله تپوس کوي او دې خاوندانو نه به هم کوي چې آیا تاسو په دې باندې نظر کړی دی که نه دی؟ دومره ډېری په قبر ودرېږي. د کاکا صاحب د یونیورسټي نه ما په خپله تپوس کو، ما ورته ویل چې یاره دا څنګه تاسو چې دا کم خیر غواړئ یا پیسې غواړئ نو دغه تاسو له په دې کې ولې دله نه درکوي؟ دغه قبر باندې چې کومې پیسې تاسو کاکا صاحب نوسیې په دغې کې دې درکړي دله وایي چې یاره دا خو یې په ټیکه باندې ورکړي دي خانانو، په دې کې خو موږ له نه راکوي. تاسو دې ته سوچ وکړئ د منجورانو ټایم ټیبل دی خپلې خپلې ورځې دي او په لکونه روپۍ، ما ورته ویل په سیزن کې څونه روپۍ کېږي؟ لکونه روپۍ کېږي، لکونه روپۍ اخترونو کې په داسې موقع باندې. او یو خبره مشهوري په دلته په چارسده کې په پړانګو کې یو زیارت دی، هلته یو څو ګټې دي په هغې کې سوري دي، د هغې نه تیل را رواني او دا منجورانو دې دپاره مشهوره کړې ده چې یاره دا څو نیکان خلک غله ورپسې وو او دوی دلته پناه واخېسته او الله ترې ګټې جوړ کړې، هغوی پرې ډزې وکړې. اوس د هغې نه چې کوم دی نو تیل را روان دي، څوک یې غوږ کې پورې کړي، څوک یې سپوڼې باندې پورې کړي او د شپې پکې دا منجوران راپسې تیل پکې اچوي، د ورځې را رواني. بس دا خلک ورځي په ځان یې مږي، په غوږونو باندې مږي. دغه شان په بل زیارت کې مشهوره کړي چې دلته غله راوړېدل او په دې ځای کې د بوټي جوړ شو، ونې ترې جوړې شولې، بس خلک ور روان دي. دا په هر زیارت کې تاسو ګورئ یو خبره مشهوره ده، یو بازار څه دی دا ګرم دی بس روان دی، د منجورانو قصه روانه ده او پیسې دي او لوټ مار دی د ښځو د کمقل مخلوق. دا یو قصه روانه ده شروع د لحاظه په دې خبرو نظر وکړئ. انشاءالله را روان کلیپ کې به درته سحر یو جلک خیمه او د غلط تعویز او د غلط کوړو او بیا به درته را روان کلیپ کې انشاءالله د سحر او د غلط تعویز د غلط اثر د نظر بد د هغې دپاره ورته د قرآن نه بهترین توړ او بهترینه نسخه به درته خیم. خو دا میسج ټولو ملګرو ته ورسوئ چې څومره ملګري چې هغې په دې باندې خبر شي او هغې په دې خبره کې احتیاط وکړي. وصلی الله علیه کسان نارینه او زنانه ما سره رابطه وکړي وایي موږ ته دا د تکلیف دی، ته موږ له کتاب وګوره چې په موږ باندې چا څه کړي دي. نو زه تاسو ته د ننني کلیپ کې ښیم چې زه ورله کوم کتاب ګورم او کتاب څنګه ګورم او دا زه څنګه معلوموم چې په ده باندې سحر دی که په ده چا تعویز کړی دی که په ده د بد نظر اثر دی. دا زه تاسو ته په ننني کلیپ کې ښیم او دا طریقه به تاسو هم زده کوئ، خو ما سره دا کلیپ تر اخره پورې وګورئ، ډېر فایده مند دی. ګوره جي په دې خبره باندې هر کس ځان پوهه کوي، که هغه نارینه یې که هغه زنانه یې، خو چې مسلمانان یې په دې خبره ځان پوهه کوي چې تاسو ته څوک هم دا وایي چې ما ته دې نوم راولېږه او د مور نوم دې راولېږه یا د پلار نوم راولېږه، زه تا له کتاب ګورم چې په تا باندې څه چل دی، په تا چا څه کړي. دا د ځان سره یاد ساتئ چې اول دقه سړی کذاب او دجال دی او اخري درجې دروغجن دی. اخري درجې څه دی جي؟ دروغجن دی. دې خلکو خپل دوکانونه کلاو کړي دي، خپلې دوکاندارۍ کلاو کړي، په دې چل باندې ځانونه مشهورئ، په دې چل باندې تاسو نه پیسې وخي، خپلې دندې قسم دی دغه خلکو روانې کړي. تاسو ته وایي موږ په ذموارۍ سره ستاسو دپاره معلومات کوو او په ذموارۍ سره به ستاسو مسله حل کیږي. ګوره کم کار چې د الله په لاس کې که نه او بندې ذمواري واخلي دې ته ویلی شي شرک. شرک نور څه ته وایي؟ دا څه تور او سپین خو نه د ده څه ښکرې خو نه، چې کم کار د الله په لاس کې وي او د هغې ذمواري بنده اخلي. ټیک شوله که نه؟ ګوره یو کار داسې دی چې یو ګیلاس اوبه دي، زه تا ته یم زه د اوبه څکلی شم، زه دا مال الله طاقت را کړی څکلی شم، زه به دا ذمواري واخلم. خو یو کار داسې دی چې اثر په هغې کې الله اچوي او کوي الله او د هغه کار ذمواري زه اخلمه، دې ته ویلی شي شرک. دې کس په خپله شرک وکړو، دا نور خلک یې په شرک څه کړل؟ مبتلا کړه. نو چې کم کسان تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو هغه ته نوم ولېږئ چې ما له کتاب وګوره چې په ما باندې څه چل دی، نو زه اخر درخواست تاسو ته کوم زما مسلمانانو رونو او خویندو چې بل پیغمبر خو نه راځي. ټیک شوله؟ د وحي سلسله د نبي علیه السلام د راتلو نه پس څه ده هغه ختمه شوې ده. دا نومونه دوی په کم کتاب کې ګوري او دا مرض دوی چېرته معلوموي؟ قرآن کې خو ستا نه د مور نوم شته او نه د پلار نوم شته، دا مرض دې څنګه معلوموي؟ تا ته چېرته دا تپوس وکړو چې ته کوم کتاب ګورې؟ زما دا مسله ته په کوم کتاب کې ګورې چې زما نوم هم پکې دی او زما د مور نوم هم پکې دی او بیا دا پته هم پکې ده چې په ده سحر شوی، په ده جادو شوی، دا ته په کوم کتاب کې ګورې؟ و د خدای بنده تا چېرته د تعویزګر او د دې عامل نه دا تپوس وکړو؟ بس انډا تقلید دی، ړوند تقلید دی، بس پسې روانې ما له مسله وګوره چې په ما باندې څه چل دی. نو دا خو نه وحي راځي،
که د چرته بل کتاب د الله د کوره راوړی فرشتو ورله بل کتاب راوړی او په هغې کې د ټولې دنیا د خلکو نومونه دي بس خو چې څوک رابطه ورسره کوي که نه هغه ته دا نه وایي چې ستا نوم او ستا د مور نوم پکې نشته بس هر چاته وایي زه دله مسله معلوموم او ما ته نومونه راولېږه زه درته ښیم او بیا چې وګوري اوهو خو په تا خو ډېر خطرناک سحر شوی په تا خو ډېر خطرناک جادو شوی که تو ورته چا کړی یاره قسم موږ ته معلوم دی خو موږ نوم ځکه نه ښیو چې موږ ته بیا دښمني جوړېږي ډېره زبردسته بانۍ صحیح کړې ده ښه د کس نوم ځکه نه ښیو چې دښمني راته جوړېږي و خلکو د الله نه ویریږئ داسې خلک خو داسې سړی خو په خپله تباه و برباد دی چې کوم دا د غیبو خبرې کوي خو چې دا کوم په یقین کوي ګورئ تاسو اخري درجه په ګناه کې پراته داسې غیبو باندې د کاهن او د جادوګر او د عامل په داسې غیبو خبرو چې څوک یقین وکړي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام وایي دا کم قرآن چې په ما نازل دی په دې قرآن باندې دا سړی د دین نه خارج شو کافر شو دا څومره خطرناکه خبره ده یاره اکثریت د زنانو 99% پکې مبتلا دي او 80% پکې دا نارینه مبتلا دي چې کوم د زنانو د ذهن شکار دي او بس میسج راولېږي او رابطه کوي یاره مولوي صاحب دا مسله دی دپاره وظیفه سره د اندازې نه سړی ویلی شي ټسټونه مې وکړه صفا دي دویانې مې استعمال کړي ډاکټر راته وایي تا کې هېڅ مسله نشته زما بیا هم بدن بند دی او ذهن مې بند دی په سر مې بوج دی په بدن مې بوج دی یاره دا راله معلوم کا خو ګورې دا خبرې غلطې دي کو تاسو ته کوم خلک دا خبرې کوي په دې باندې چې دا کم کس یقین کوي دا هم په سخته ګناه کې مبتلا دی او دغه بل خو د ایمان څه د جي په دې کې خطره ده نو برای کرم په دې خبرو یقین مه کوئ او ټول مسلمانان په دې باندې خبر کوي دا زموږ او ستاسو ذمواري جوړیږي وصلی الله علی النبی